مورکې ورپسې ګرځي خپل د زوی قبر ته هیر دی مورکې ورپسې ګرځي خپل د زوی قبر ته ورک دی څه لویه هدیره ده څه بېشماره شهیدان دي جناب اسپیکر صاحب په 6 نومبر 2024 باندې د مو په حلقه په تیرا میدان کې په 10 ورځو کې دا دویمه واقعه ده چې دا وشوه په 6 نومبر 2024 باندې ریاستي ادارو د مدرسې په ماشومانو باندې چې هغه سکول له مدرسې له سبق له روانې وي د ماسپښین د منځنه بعد چې پا باندې د کیمرو نه ریاستي ادارو ډرون وکړه چې پا کې یو خور او یو ورور چې د ورور عمر یې شپږ کاله و او د خور عمر یې 8 کاله و او دویمه خور یې دا دوه پکې شهیدان شول باقایا په دا کې 15 ماشومان زخمیان دي په کمپلیکس هسپتال کې پروت دي سپیکر صاحب په 13 لاس ورځې مخکې چې کله د مو سره دا واقعه د مو په حلقه کې وشوه نو د دغې اسمبلې د دغې وان نه مو د انصاف مطالبه وکړه چې نن د مو سره دا واقعه وشوه سبا د تو سره کېږي بل د بل سره کېږي ریاستي ادارې چې د مو محافظ د مو له تحفظ روکوي د بدقسمتۍ نه هغه ریاستي ادارې نن چې کوم د قاتل جوړې شوي دي د ما د قوم ماشومان ویجني آیا د دغې وان دا پښتنه کول نه دي پکار چې دا ایوان پښتنه وکړي چې په دا ماشومانو باندې ډرون کېږي څه لا کېږي سپیکر صاحب په دا جړوګانو او په دغو تقریرونو په دا باندې موږ ستړي شو که آیا په دا اسمبلې په فلور د مو اوز نشي اورېدل د مو په اوز کې طاقت نه وي د فلور دغه اسمبلې دغه وان په اوز کې طاقت نه وي بیا د وان بندول پکار دي زه نن ټول ایوان لده یم چې دا نه بعد د مو د قوم په بچو د مو د قوم په مشرانو باندې چې دا ریاستي ادارې ډرون وکړي یا پریشیلنګ وکړي او کم شهیدان وشي به زه دغه اسمبلې مخې له راوړم و دغه اسمبلې مخې له پروته وي ځکه چې زه بار بار ارڅم و د اسمبلې په فلور زه اواز کوم چې د مو په حلقه کې د مو د عوام سره د تیر 100 کالو نه د دغه ریاست ته پوره دغو قبایلو قربانۍ ورکړې مونږ چې کوم دی بېکاره شو مونږ په هر کوله کې چې کوم دی کونډې خویندې او کونډې بورې میندې نوستې دي د دغه ریاست ته پوره زه چې کوم دی بېکاره شوی یم د مو بزرونه وران شوي دي د مو جوماتونه شهیدان شوي دي چې کله دې مونږ په 2013 او په 14 کې ریټرن وشو اوس بیا کسو چې د تیر یو نیم کال نه په مختلفو طریقو باندې د مو په حلقه کې ټارګټ کیلنګ هم شروع دی اټیک هم شروع دی د ما د قوم په بچو باندې بمبوریم شروع دو شیلنګ هم شروع دی آیا د دغه جواب به مولا څوک روکوي سبو به مولا چې کوم د سپیکر صاحب توجه غواړم سبو به مولا پښتنه کوي د قوم مشران چې ته قوم په بچو باندې ریاستي ادارو ډرون وکړې تو د چا نه پښتنه وکړه مولا به جواب څوک روکوي زه پښتنه د چا نه وکړم نو سپیکر صاحب یو عرض لرم رولنګ ورکنن کمیټي جوړه کړه و د دغه د چې کوم دی انکوایري وشي د ټوله د مو دا ریکویسټ دی سپیکر صاحب چې رولنګ ورکه کمیټي جوړه کړه چې پاکې معلومه شي چې ریاستي ادارې د قوم په بچو باندې
چې د هغو شپې کوله اوته کوله لس کوله عمرونه یې دي ریاستي ادارې چې کوم دی پابند ډرون کوي پاکې د ما د قوم بچي شهیدان کېږي ویلته چې کوم دی درنې مو شوې ویلته چې کوم دی مړی مې وو احتجاجونه نه هغول خو چې کومه یوه واقعه ورشي هغه معذرت وکړي وایي چې پر روان ځل به داسې نه کېږي په واقعه پسې واقعه زه دا یم چې که د دغې مخنیوی ونه شو د دغې روکتام ونه شو موږ بیا هغه اقدام اوچتوو چې زه به دا شهیدان د ده نه بعد دغې اسمبلۍ له هم راوړم د کور کمانډر هاوس لا به یې هم راوړم د ښکېل له بله حصار له به یې هم راوړم و اسلام آباد له به یې وړم تر هغه پورې به دا مړي دا شهیدان پروته وي تر کومه پورې موږ چې کوم موږ له انصاف نه میلاو سپیکر صاحب یوه خبره بله کوم هغه دا چې موږ له دې یو ټایم فریم وښایي موږ له دې یو ټایم وښایي چې تر دومره ټایم پورې به ویجنم چې زه دا ماشومان د زوی نه راباسم زه د وطن نه هجرت وکړم زه لاړ شم خو چې ټایم فریم یې نه ومولاو و د تېرو شلو کالو نه د ما په قبایلو باندې په پښتنو باندې کله چې کوم د ډرون اټیک کېږي کله باندې اپریشن کېږي کله باندې دماکه کېږي کله باندې چې کوم دی د شپې اټیک کېږي لکه زه چاله وجوړم زه چېرته لاړ شم نو سپیکر صاحب آئیني ادارې چې کوم دی ادارې چې کوم دی هغه د هغو د حق وي هغو د آئیني ذمهداري ده چې موږ له تحفظ وکړي د هغې په وجه باندې چې کوم دی د آئیني ذمهدارۍ د بدقسمتۍ نه چې کوم دی د موږ محافظ چې کوم دی د موږ قتلان جوړ شوي دي سپیکر صاحب رولینګ ورکړی دغې دپاره کمیټي جوړه کړه چې انکوایري وشي متعلقه خلکو وغوښتل شي ډېره مهرباني ډېره مننه